ډیرو محترم مسلمانانو، اخیری موقع ده زما او ستاسو او اخیری سنې را موقع ده د حاجاتو د پوره کېدو دپاره او د مشکلاتو د اسانېدو دپاره د اختر په عظیم الشانه شپه باندې چې سبا له انشاءالله د پیر په ورځ باندې اختر دی، د ګل په ورځ باندې. نو لهذا نن دا وظیفه خامخا د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو پریشانو دپاره وکئ، ځکه انسان چې څو پورې حاجت نه وي پوره شوی محترمو، ده ته تکلیف وي، ده ته پریشاني وي. نو نن داسې شپه ده، دا د بدلو شپه ده، دا د تقدیر د بدلیدو شپه ده، د زندګۍ د بدلیدو شپه ده، د زندګۍ د بدلیدو ورځ ده، اخیری روژه ده او اخیری شپه ده. نو لهذا چې کله مزدور مزدوري وکړي نو الله جل شانه یعنی دغه انسان دغه خپل مزدور ته پوره بدله ورکړي. کله چې دیاړي مار دیاړي وکړي که نه، نو دغه دیاړي مار ته دیاړي د خپل مالک ورکوي او خوشحاله شي چې کله په ایماندارۍ سره کار وکړي. لهذا موږ هم الله جل شانه دپاره روجې ونیولې، د الله تعالی د رضا دپاره نفلونه وکړو، تهجد هم وکړو، وظایف هم وکړو، تراویح مو کړې، دغه رنګې تلاوتونه مو کړل. الله جل شانه دې په خپل دربار کې قبول وګرځي د ټولو مؤمنانو مسلمانانو. او دا شپه او د اخیری روژه د الله تعالی زما او ستاسو د حاجاتو پوره کېدو یو غټه ذریعه وګرځوي. انشاءالله ګرځوي به، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې دا روژه زما دپاره ده، الصوم لی، دا روژه زما دپاره ده، انا اجزه به، د دې بدله به هم زه ورکوم. نو موږ به انشاءالله الله جل شانه پوره بدله راکوي او په دې شپه کې به الله تعالی راکوي او په دې ورځ کې به انشاءالله العزیز راکوي. لهذا زه راته یو وړوکی اشار مختصر عمل ښیمه چې دا عمل کم انسان وکړي نو الله جل شانه د انسان له بدلې ورکوي. او الله تعالی فرمایي چې انسان ماته په دې عمل باندې ډېر زیات نږدې کیږي. نو چې کله انسان الله جل شانه ته نږدې شي محترمو، نو بیا د انسان حاجات هم الله تعالی پوره کوي. لهذا دا وړوکی اشان عمل را سره انشاءالله تاسو وکئ، خامخا مس نه کوي. الله تعالی هم خوشحاله او باد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر عزتمند مسلمانانو، هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې دي، لومبی خو دغې مسافرو ته زه مبارکباد وایم. د عید وړوکي اختر، د کوچني اختر ډېر مبارکي زه تاسو ته وایم. کوم چې مسافر دي نو هغوی دې دا مبارکي قبوله کړي د خپل ځان دپاره، او کوم چې را روان زما پښتانه وروڼه دي او خویندې دي هغوی دپاره انشاءالله په اډوانسو کې اختر مبارکي وایم. محترم مسلمانانو، کوم چې زمونږ نن وظیفه ده او ټافک دی، هغه یو بهترین عمل دی، ځکه دا د بدلې شپه ده او د بدلې ورځ د محترمو او اخیری روژه ده. پته نه لګي را روان که الله تعالی زمونږ په زندګۍ کې بار روژې راوستلی کي، خو پته نه لګي چې څوک پکې وي او څوک به پکې نه وي. لهذا کم انسان چې دا عمل وکړي انشاءالله را روان که الله پورې به الله تعالی ته روح صحت ورکړي، انشاءالله عافیت به ورته ورکړي، د دنیا او د آخرت بدلې به ورته ورکړي او جزای خیر به ورته الله جل شانه ورکړي. محترم مسلمانان، انشاءالله دا عمل له سره خامخا نن وکئ. عمل کم یو دی محترم مسلمانانو، که تاسو یې د تراویح خو نشته دی، خو د ماسوتن د مونځ نه پس به دا عمل تاسو کوئ انشاءالله العزیز تر د وړوکي اختر د سهاره پورې تاسو کولی شئ، ځکه په دې شپې باندې جبرائیل علیه السلام سره د فرشتو راځي او د هغې مؤمنانو سره مصافحې کوي، فخرعلي ورسره کوي، کوم چې هغه الله تعالی ته نږدې وي او په ډېر په عافیت او ډېر په ښکلي انداز سره یې روژې نیولې وي، هغوی سره مصافحې کوي. او دا د بدلې شپه ده محترمو، د تقدیر د بدلیدو شپه ده. نو الله تعالی زما او ستاسو تقدیر بدلولی شي، بېشک الله تعالی ته هېڅ څه ګران نه دي. الله تعالی زما او ستاسو حاجت پوره کولی شي په دې شپه کې، الله تعالی ته هېڅ ګران نه ده. لیکن محترم مسلمانانو، چې انسان د الله تعالی نه په دې طریقې سره وغواړي الله تعالی به ورته ورکوي. طریقه کار څه دی محترم مسلمانانو؟ تاسو به 2 رکعاته د تهجد مونځ کوئ، که د تهجدو په ټایم کې کوئ، یعنی د ماسوتن د مانځه نه پس، او که د ماسوتن مونځ نه مخکې کوئ که وروسته یې کوئ، خو تهجدو ټایم ډېر زیات بهتر دی. خو به هر حال که هر ټایم یې کوئ د شپې، خو 2 رکعاته به صلات حاجت مونځ وکئ او یا به تهجد مونځ وکئ. که صلات حاجت هم وکړو نو د هغې صلات حاجت کې به لومبي رکعت کې محترم مسلمانانو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دا صورت په تاسو 11 پیرې ووایئ په لومبي رکعت کې. په دویم رکعت کې به قل هو الله احد صورت 10 پیرې ووایئ. که چاله قل یا ایها الکافرون صورت نه ورځي نو خیر دی، په لومبي رکعت کې دی قل هو الله احد 11 پیرې ووایي، په دویم رکعت کې دی 10 پیرې قل هو الله احد صورت ووایي. د هغې نه پس محترم مسلمانانو دا مونځ به ستاسو ختم شي
د لمونځ نه پس په تاسو یو سجده الله جل شانه ته ولګوئ، څنګه چې ما عرض کړو چې الله تعالی فرمایي چې په ټولو حالتونو کې انسان ماته په ټولو نه زیات نږدې ده د سجدې په وخت کې، ځکه چې د انسان هغه سر د الله جل شانه په دربار کې پروت وي او د خپل تندی او خپله پوزه په دې ځمکه پسې مږي او الله تعالی ته عاجزي ښکاره کوي چې الله زه عاجزه یم، الله زه ګناهګار یم، الله زه حاجتمند یم، الله ته مشکل کشا ربې، ته حاجت روا ربې. نو دا تندی به خپل په دې ځمکه پسې ومږئ او خپل سر پوزه د هغې نه پس په دقې سجده کې یا ارحم الراحمین دا به تاسو 11 پیرې ووایئ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. دا تاسو 11 پیرې محترم مسلمانانو. د هغې نه پس به تاسو 11 پیرې بیا قل هو الله احد الله الصمد دا به تاسو ووایئ 11 پیرې. د هغې نه پس به دې سجده کې مخکې هم 3 پیرې یا 11 پیرې درود شریف درود ابراهیمي ووایئ، وروسته هم 3 پیرې یا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ محترمو. او په دقه سجده کې بیا الله جل شانه نه وغواړئ او دا پوز او تندی به مږې په دې ځمکه پسې چې الله زه عجزه یم، الله زه د دې خاورو نه تا پیدا کړی یم، الله زه ډېر ګناهګار یم، اللهم ستا دپاره خاص ستا دپاره مې روزي الله ونیولې الله، او الله ته ماته د دنیا او آخرت عافیت راکړي. لومبیا به دا دعا وغواړئ چې الله تعالی د دنیا او آخرت عافیت راکړي، عافیت خیرونه د دنیا او د آخرت راکړي. صحیح شوه؟ او الله تعالی په دې مبارکه شپه باندې زما مغفرت وکړي. لومبیا به دا دوه دعاګانې وغواړئ چې الله زما مغفرت وکړي او د دنیا او آخرت خوشحالۍ راکړي. صحیح شوه؟ په 3 نمبر به محترم مسلمانانو بیا چې ستاسو کوم په زړه کې ارمان حاجت وي هغه په ژړا ژړا فریاد سره او پوز او تندی په ځمکه مږلو سره به د الله تعالی نه په ژړا او فریاد سره کم از کم 10 منټه 15 منټه 20 منټه دا سجده وکړئ، الله تعالی ته وغواړئ، وژاړئ، فریاد وکړئ الله تعالی مال راکړي، الله تعالی زه تندی نه چوتوم، سر نه چوتوم، الله مال راکړي، زه تا نه غواړم الله، زما امید دی چې ته به زما خالي لاسونه د خپلې سجدې نه بوځې مالک الله. صحیح شو که نه؟ نو دغه دوه دعاګانې چې کله تاسو وغوښتئ محترمو، یو د عافیت او یو د بخښنې، نو دا تاسو ته ډېر غټ خیر میلاو شو ښه. ځکه کو د دنیا ټول موږ د ارمانونه پوره نه شي، خو الله تعالی زموږ مغفرت وکړي، دا زما ستا دپاره بهترینه هغه بدله ده، بهترین انعام دی د الله تعالی تعالی. او که زمونږ ډېر هم حاجتونه پوره شي لیکن زمونږ مغفرت ونه شو په دې روژه کې په دغه شپه کې، نو دا د تاوان خبره ده. لهذا محترم مسلمان دغه عمل اسان وکړئ انشاءالله. ما عجزته هم دعاګانې کوئ، زه هم تاسو ته کوم، اوس مې هم دعا وکړه چې الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات دې الله جل شانه ختم کړي انشاءالله. بیا به د وړوکي اختر په ورځ باندې زه مختصر یو وظیفه فلوټ کوم انشاءالله العزیز، هغه صرف 300 پیره د سبحان الله وبحمده. دا چې کوم انسانو کې د هغې انتهایی فایدې دي محترمو، انشاءالله هغه به هم تاسو ما سره اورئ. الله جل شانه هم خوشحاله او باد ساته، الله تعالی دا خوشحالیانې د وړوکي اختر په خیر سره تیر کړي، الله تعالی دې زموږ مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د ټولو مسافرو په خپل وطن باندې ثواب وکړي، الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.